استاسو دراتلو نه مخکې په نیکو سره ما بدل کړی دی داسې ښکلی الله دی زمونږ التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه کوونکی د ګناه نه داسې دی چې ده د سر اډو ګناه نه دی کړی ده د داود علیه السلام په زمانه کې باران نه کېدو 3 کسان چېرته شاړې ته ووتل یو شړې ته ووتل یو دعا وکړه چې الله تا حکم کړی دی چې کله غلامان ستاسو په خدمت کې بوډاګان شي نو آزاد کوي دا غلامان بیا آزاد کوي دا ستاسو په خدمت کې بوډاګان شوي دي مونږ خو ستاسو غلامان یو مونږ خو ستا غلامان یو زما ربه ای زمونږ خدایه زمونږ سوټونه د جهنم د اور نه آزاد کا دویم کس دعا وکړه خدایه مونږ ته خو تا حکم کړی دی چې تاسو سره څوک زیاتې وکړي نو معافې کوي یا الله مونږ ځان سره زیاتې کړی دی نو خدایه ته مونږ معاف کا او دریم کس دعا وکړه خدایه تا حکم کړی دی کله چې خیراتي ستا دروازې له راشي نو ته شملېږه مونږ ستا خیراتیان یو خدایه ته په رمضان کې 25 کروڑه 10 لکه کسان پکې ای رب زمونږ بخښنه وکړه خدایه زمونږ بخښنه وکړه نو زما خوږو عزتمندو نن د رمضان المبارک 20مه روژه ده او ډېر خلک د نن نه یو څو ورځې مخکې دلته موجود وو په تېره روژه کې دلته به ډېر ښکلي خلک په دې ډومبۍ صف کې به ناست وو په دې دویم صف کې به ناست وو څه شو هغه خلک خدایه څه شو هغه ښکلي خلک او په ظاهر او په باطن سپېڅلي خلک ډېر ښکلي خلک د دنیا نه لاړل او زمونږ ورپسې نمبر دی او پته لګي نه چې کله زمونږ دا نمبر راځي مرګ راته خوله وازه کړې ده کله چې د انسان په قبر کې واچي نو د ده دا خیال دی چې زه خوب وینم زه ودیمه دې قبر کې واچي په ده باندې په منونو خاورې انبار شي او دی وایي دا وګوره دا چې زه ما چې لامبئ نو دا زه خوب وینم دا چې زه لامبم او غسل الله کوي دا زه خوب وینم دا کټ یو شي مقبرې ته دا وایي زه خوب وینم دا قبر ته چې ورسي لاندې قبر دی کوزي دا خو دی خوب ویني د ده په ذهن کې دا چې زه خوب وینم قبر کې لاندې کوز کې په منونو خاورې پې واچي دی وایي زه خوب وینم او چې کله دی په قبر کې بیا واچي دا فرشتې ورته راشي را مخامخ شي او د ده په دې وجود کې بیا دوباره روح راشي نو دوی داسې خوشحاله شي چې خلک چې دا مې خوب لیدو ما خو ویې جوړ دا زه په رښتیا مړ شوی ما دا مړی بیا دې ویې جوړ ما خوب لیدو خو چې کله دی داسې دا لاس وخوځي نو په دې خپل وجود باندې لاس راکاږي چې په دې خپل وجود باندې دا لاس دی راکاږي نو د په وجود باندې کپړې نه وي دی په کفن کې نغښتې شوي وي دغه ټایم کې دی وارخطا شي چې وګوري نو د باندې په منونو نو دی بیا چغې وایي هغه خپلې بیبي ته چې ورسره مینه کوله دی هغه خپلو بچو ته چغې وایي او دغه ښځه خپل خاوند ته چغې وایي او دغه بچي خپل مور پلار ته وایي او دغه مور پلار خپلو بچو ته وایي هغه ټولو ته چغې وایي خو بیا دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دې وار دی که د روح کې که رښتیا نو د مرګ نه مخکې زما عزتمندو د مرګ تیارې دی نن ډېر په افسوس سره دا خبره کوو چې نن ډېره دینداره طبقه ده او په خپلو کې یو بل سره بغض کوي حسد کوي کینه کوي ستا د نفلونو ستا د منځونو ستا د ذکرونو ستا د عبادتونو تعالی څه فایده درکړه ستا د تهجدونو تعالی څه فایده درکړه د 4 کسانو بخښنه د رمضان په میاشت کې نه کېږي اورې ښه د هر چا بخښنه کېږي 4 بدقسمته داسې دي چې د هغوی په شوقدر کې بخښنه په شوقدر کې نه بخښلې کېږي 4 کسان شوقدر کې چې پکې الله پاک د بني کلب د بیزو نه د ویښتو نه زیات خلک بخي په شوقدر کې او په دې لیلة القدر شپه کې دا بېګا تېره شوه زما عزتمندو یو شپه راته بل هم پاتې ده دا یو کم 13مه دا رمضان دا میاشت ورانه لاړه مسافر سمو نه کړل خو الله دې زمونږ ستاسو په ټولو په نصیب کې د اخري شپې عبادت راواچوي نو دا څو شپې پاتې دي وروڼو بې قدرې مه کوئ زما عزیزانو دا رمضان دا د برکتونو د بخښنې الله سره د تعلق جوړولو میاشت ده نو د اختر په شپه 25 کروڑه 10 لکه کسان بخښلې کېږي خو دا 4 کسان کم دي چې په دې روژه کې هم د هغوی بخښنه نه کېږي هغه څوک دي یو هغه سړی دی چې دایمي شرابي دی نشهیي دی د ده بخښنه نه کېږي په رمضان کې او دویم هغه سړی دی چې د مور پلار نافرمانه دی ای زما عزیزانو د مور پلار ډېر قدر کوئ راشئ د هغه چا نه تپوس وکئ چې د چا پلاران نشته نو سرواله برواله په دنیا کې ګرځي او چې د چا پلار شته نو که دې ډېر لوی شو
کدی د بچو پلار شو خو د پلار موجود دی د پلار نوسان نوسیشتا خو دته د پلار د عقل خبرې کوي د پلار موجود دی دته د پلار وای بچي ګوره پام کوه داخله نه کې زما د عمر تجربه ده پام کوه بچي ګوره زما د سپینو ډکو تجربه ده بچي د سګارو نه کې پلار د غلطو کارونو نه د ناروا کارونو نه منې کوي صحیح لار وته خي نو د مور پلار ډیر قدر کوي کم خلک چې د مور ده او پلار ته اوس قدر مکوي حدیث کې راځي د پلار رضا کې د رب رضا ده د چانه چې پلار راضي او د نه رب راضي وي خو د چانه چې پلار خپو د نه رب خپوي ته د سپینو ډکه شوي ته اوس دومره تکړه شوي ستا پلار بوډا دی د شوګر مریض دی د بلډ پريشر مریض دی کله هغه ته خبرو کی نو ته لګي پلار ته عقل خې پلار باندې سترګې راوباسي نو پلار باندې سترګې مر راوباسي پلار ته عقل مخای دا جزوس بوډا شوی دی دی زوی شوی دی دی کمزوري شوی دی د سره په ادب باندې خبره کوا د په مخ کې ګوره په اوچت आवाज خبره مکوا ته ډیر تعلیم بدی کړی تا ډیر علم کړی وي خو پلار دی چانه چې پلار خپو دنه برب خپوي او د مور د خپو د لاندې جنت دی ډیر خلک داسې وي د سکول د کالج او د یونیورسيټي د خلک او د بزنس مینان خلک موري بډای شي وي کور کې اجازه ناشته وي نو چې موري معمولی څه خو دې خو خبرو کې انګور سره خو دې خو نو دې لګي په مور باندې بیا څه غیرو باسي سترګې پیرو باسي ډیر خلک داسې دي چې د مجبورۍ نه پلار دوی مودو کی څه مجبوری به وي او کچری دویم نه دریم نه څلورم واده مګنو حق دی وته خو نو دا بچي بیا د غبل د لومبنۍ مور په مشوره باندې ګرځي او د پلار ته د سپیشلی په نظر باندې نه ګوري زموږ د پلار وې ځان له واده کړی دی کنه هي بدبخت ده د مور د خپو د لاندې جنت دی خو چې پلار دې نه بخي نو پلار دې نه بخي نو ساده مور دې تا بخي کنه تا خدای نه بخي نو پلاران مخه پکوي میان دې مخه پکوي نو دویم هغه کس دی چې د چا خپل مور پلار خپوي دغه سړي په رمضان کې بخنه نه کیږي الله جل جلاله دې چې د چا مور ژوندۍ ده د چا پلار ژوندۍ دی دغه خلکو لري الله پاک دغه د قدر کولو توفیق ورکړي امين وایي او چې د چا مړ دی رب کریم دې دغه بخنه وکي او دریم هغه کس دی چې هغه د خپلوانو سره خپلولي نه کوي یاره وای ما سره بد کړی دي ما سره د فلاني ټیم کې خنه دي کړي وای د زړه نه وته نوځي نو دې بغوس کوي نو بغزي سړی به جنت ته نځي ما سره فلاني سم کې ډیر بدی کړي مال وای د زړه سې زلې مال نقصان را کړی دي مال تاوان را کړی دي د په زړه کې وته کینه ده نو دغه سړی بخنه نکیږي په رمضان کې هم د په زړه کې کینه ده او کینهګر سړی به جنت ته نځي معاف کړه واحفظ جناحك دا وګد اخکته کا مسلمان به مسلمان ته وګد کته کوي د معاف کولو طریقې زده سره د ګناهونو موږ د امید کو چې موږ به الله معاف کړي او تاسو سره معمولی غونډه چې د بد کړیو ته نه معاف کړي معافي الله پاک ډیره خوخه ده نو کوم سړی وای زما د ترور زوی د محمد سلام نه چي زما ته پوښتنه نه کوي پرون واده ورکړه دا غار راغلو زی پکې نوم بللې زم ورته نه وایم زم ورته د خپل خادای نه وایم ما باندې غم راغلی زما غم کې نو زم ول نه ورزم تعالی دې نظر سړی ته ورشه ته ول ورشه ته سلام واشه نبی له سلام نه په جون کې څوک نه دی مخکې شي په سلام ته او ته لګي ځان دې افلاطون جوړ کړی دی بغوس کې کینه کې نو هر څوک به د الله د رضا پر معاف کوو ان شاء الله او سلورم هغه سړی چې بيخي به دي د مسلمان سره په زړه کې بغض ساتي کینه ساتي او حسد کوي چې دا زه خو دومره لوی سړی وم دا خو زه داسې وم نه دی ولې داسې شو نن دیندار طبقه په بغض کې په حسد کې کینه کې تباہ برباد د هلاک ده ما ته الله پاک د مقام راکړی دی نو دا خو مال راکړی نو دلې ولې ورکو په دیندارۍ کې د دین په کارونو کې کوا خو هغه ته غیبته وي دا یا الله دلې د مقام ورکړی یا الله مال راکړه زما بچول موکا خو چې داسې وي چې دلې دا ولې ورکړی چې دنه دا واخلي نو خو به دا ته بغض کې دا ته حسد کې دا ته کینه کې اخلاص ولا د هدایت دی ویلي مونږ چې هر ملکو خالص د الله د رضا لپاره بګو په دې دنیا کې د اوسېدو مونږ ټیکه نه داغسته نو زما خو ګوي عزتمندو د جمعې مبارک او ورځ ده او ماشاءالله او نن تاسو په دې محله کې د تفسیر ختم قرآن دی تاسو الله جل جلاله داسې عالم درکړی دی داسې مفتی درکړی دی چې د محلي ولته ویما چې وای الله تا یو شاعر وای مبارکي راکې علما د تومتونو سره یار قبول کما دا داسې علم د الله پاک درکړی دی چې د محله په الله جل جلاله آبادکا نارینه او زنانه نه ماشاءالله استفاده حاصلې نارینه او زنانه ته دین زده کو دا زما مستاز دی زما د بچو په زیره
خو دې ما ورسره په دې مدرسه کې دارالعلوم الفاروق کې شپږ اووه کاله تېر کړل. دې شخصیت چې په دې شپږ اووه کالو کې زما کم قدر وکړو، زما کم عزت وکړو، نو د ده په خاندان باندې زه آفرین وایم، د ده په هغه پلار او مور باندې زه آفرین وایم، زه ورته سلام پیش کوم چې دا ډېر زبردست انسان دی. ګنې نو دا داسې ځوانان چې وي، نو هغوی په یوه عجیبه نشه کې نغدي، د علم په نشه کې وي، خو دله الله جل جلاله ډېر عاجزي ورکړې ده. زه دې ځکه وایي ورکوم، ما سره زما ورسره په مدرسه کې وخت تېر شو، زما هر قسمه تپوس کړی دی، پوښتنه کړې ده، زما ډېر خیال ساتي، ادب یې کړی دی زما. حالانکه زه یو ادنا یو ډېر نالایقه طالب العلم یم، ما سره مینه کوي، دا د دغه مینه او محبت خو ما ته محبت وکړو، خو دا د دغه ما ته حکم زما استاد دی که نه نو زما زه د سپینې ګیرې یم، خو دا زما استاد دی، ما ته حکم کړو ته به راځې د جمعې دا بیان به کې. دا په خپله زما استاد دی، دا مفتي دی، دا عالم دین دی، زما د اخیری کال دی، دې کال کې به زما فراغت کېږي. خو دا د دې استادانو هغه مینه محبت او ښودنه ده چې د دې حضراتو داسې تربیت یې راله کړی دی چې الله جل جلاله په سوات کې نه، په صوبه کې نه، په پاکستان کې نه، دې ټیم کې الله جل جلاله په پوره دنیا کې الله جل جلاله ذلول ما دا د توبې برکت دی. وایي سبحان الله. الله جل جلاله دې ټیم کې الله پاک راله په پوره پاکستان کې نه، په پوره دنیا کې عزت را کړی دی. او د رمضان د پوره میاشت تېره شوه، د نبي علیه السلام په منبر ناست یم، د شپږمې اوومې روژې نه شروع شوې یم، د شپې پېشمني له خوا شاله پورته راشم، پورته راپسې ګاډی راشي او کله ښکته کله بره شانګله یو خوا بل خوا او دا نن دلته کې بیان دی او نن دلته کې نعتخواني ده او د نبي علیه السلام د دې منبر نه زه نوز ګارېږم. دا زما تربیت دې حضراتو کړی دی. او دلته به اوس راځي انشاءالله زموږ استاد محترم دی فضل خالق مولانا صاحب را روان دی، هغه هم زما استاد دی، 2 کاله هغه ځان سره ساتلی وم. او د هغې نه علاوه چې په ما باندې ډېر لوی احسانات دي، نو ستاسو د دې علاقې دارالعلوم الفاروق مفتي عبدالله صاحب د دې ولیګرام، یاره نن څه فرشته انسان دی، نو څه ډېر فرشته صفت انسان دی. دا د هغه مینه ده، هغه محبت ده چې زه ګناهګار نن الله پاک وګوره د نبی علیه السلام په منبر باندې کېنو له تاسو ته مې د الله او د الله د نبي خبره وکړه. نو درخواست دی چې څومره مسلمانان رونه دا خبره اوري، نن یو ډېره عظیم الشانه اجتماع ده، ډېر لوی عظیم الشانه اجتماع ده نن ستاسو په دې محله کې، په دې جومات کې. او ماشاءالله ډېر لوی عالم حضرت مولانا فضل خالق صاحب راځي او هغه به بیان کوي، او داغه بیان پسې خلک یقین وکړي چې د کوم ملاکونه راځي. ما ته پته ده د یوسف په دې رمضان کې سره زما ډېر پروګرامونه وشو، کله پېښور او کله کم خوا، کله چارسده او کله ثوابۍ او کله مردان، یو ځای ګرځو. نو ډېر دروند شخصیت دی او ما ته پته ده چې ستاسو د دې علاقې ستاسو د بچوړي مولانا مفتی عمر فاروق صاحب ته نه په کوم مشکله سره ټایم اخیستی دی، هغې تاسو له راوستی دی. نو هسې نه هغه مونږ له راشي او دیدن مې کور ته وله یوړو، نو په قدرمن اشنا مې ځان بې قدره کو. او تاسو چې ته نه لاړ نه شئ، نن ټولو ته درخواست کوم الوداع ده، اخري جمعه ده او نن ټول کارونه پرېږدئ، نن کور کې الله پاک د اعتکاف په نیت باندې کښېنئ، دا 3 4 5 غنټې تر مازدیګره پورې دا ټایم ورکړئ، وغواړئ الله نه چې څه دې غواړئ الله به درله درکوي. او ماشاءالله د تفسیر ختم به کېږي او په ختم کې دعاګانې قبلېږي، د ختم باندې دعاګانې قبلېږي. او دا په سونو زنانو دا ختم وکړو، په یو ختم باندې به یوه دعا ځان سره قبوله شوې وړئ. نو دا څومره ختمونه وشو، دا یو کس نه کېږي، څومره زنانه او څومره سړو د تفسیر ختم وکړو. نو دغه ټولو به یو دعا قبلېږي چې څوک چې راغلل په یو ختم باندې به یو دعا ځان سره قبلېږي، وړي به ځان سره. نو ټول څومره چې راځي ټول به انشاءالله دعاګانې غواړو او په دې نیت باندې کېنو. زه به تر اخره پورې کېنم، نن به زه د دې ټولو تېر شوي 11 میاشتو د خپلو ګناهونو د خپل لوی الله نه معافي غواړم او د دې رمضان د دې ګړو باندې نه معافي غواړم. مې قدر ونه کړو، لاړه مسافره شوه رانه، مونږ یې قدر ونه کړو، رب نه به معافي غواړو چې دا یو څو شپې راته پاتې 2-3 شپې چې الله پاک په دې کې د عباداتو تفریق راکړي، دا یو څو خبرې مې وکړې. الله جل جلاله دې مالم په عمل نصیب کړي او تاسو لم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اے کریم الله زمونږ ګناهونه معاف کړي، د ټول امت ګناهونه معاف کړي. رب کریم زمونږ دا سمو ویل او سمو اورېدل په دې باندې موږ له عمل را نصیب کړي. د جمعې مبارک ورځ ده رب کریم، ډېره ښکلې مبارک ورځ ده او رمضان دی، 20مه روژه ده. رب کریم پوره امت ته هدایت وکړي، زمونږ د ملک د پاکستان په حال رحم وکړي، د مسلمانانو په حال رحم وکړي. یا الله د مسلمانانو مینه قرآن سره پیدا کړي، زمونږ د مسلمانانو مینه حدیثو سره پیدا کړي، د علماو سره، د صلحاو سره، د نیکانو سره، د صلحانو سره مناسته ولاړه نصیب کړي. یا کریم مولا زمونږ بچي لوی واړه او نارینه او زنانه ټول دینداره کړي او د نننۍ د قرآن پاک د ختم د تفسیر رب کریم د پوره علاقې دپاره، د پوره سواد دپاره، زمونږ دپاره د
حاضر مجمع لپاره د هدایت د نور د راختو ذریعہ وګرځي رب کریم زموږ د پاره د هدایت یا الله ذریعہ وګرځي یا الله ته زموږ راضي شي او په اخر وخت ځن کدن موږ ټول د عظیم خوشحالي نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله